زمونږ پولیس زمونږ انویسټیګیشن دغه داسې خلاف اف آی آر جوړ کړي چې هغه په خپل انجام ته ورسیږي. زما همدغه دښمن دی چې د چا په ضیا کې مړ دی او چا سره کار دی خوښ هم داسې دې نه بله خبره که هغه شوقدری دی که هغه لیمځی دی که هغه مومند دی که هغه هر څوک دی که هغه د چا پلار دی که د چا ورور دی که د چا زوی دی که د چا تربور دی چې د هغه ضمانت له تانې پکار ده او د دې ظلم مخنیوی پکار دی. نو انشاءالله زما خو دا تجویز دی چې دا کمیټي هم په دې ځای کې اوس جوړه کړئ که بیا د خلک خواري شو بیا یې وایي زه په کمیټۍ کې یم او بل وایي نه یم نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې دې دپاره اوس کمیټي جوړه شي. بل تاسو د ترکزي قوم خبره ده زمونږ او د هغوی یو خبره ده یو مړی ژوندی هم دی کیدای شي دې کې څوک ناست هم وي موږ به ټول انشاءالله د کمیټۍ والا ورشو او د دې خبرې به ورڅخه یو حل وباسو. هغوی نه به موږ را تپوس کوو لکه څنګه چې رابط ویلي چې دا سړی په تور سپین کې مړ دی که په بله څه ګناه کې مړ دی هغوی به موږ دا خبرې ثبوت راکړي. نو په هغې باندې موږ الحمدلله ټول پښتانه د علاقې خلک په رواج باندې هم پوهېږو په دور دستور باندې هم پوهېږو په هغې باندې به ورسره موږ خبرې کوو. دویمه خبره دا ده چې د اف آی آر خبره پکې وشوله نو موږ به د حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې دا چا باندې اف آی آر شوی دی چې یاره زمونږ پولیس زمونږ انویسټیګیشن د هغه داسې خلاف اف آی آر جوړ کړي چې هغه په خپل انجام ته ورسیږي. خو زه به د خپل طرفه یو خبره تاسو ته بله پیش کړم چې زمونږ دا کومه خبره چې شوې ده اوس هم زما غوږ ته دا خبره راورسېدله چې یاره دا کار چې شوی ده د آیسو والا کړی دی. د دې آیسو والا خبره اول موږ له پکار ده چې موږ ډېر تنظیمونه هم جوړ کړل ډېرې خبرې هم وکړلې خو یاره څه عمل درآمد موږ هغې باندې ونه کړو. زه د خپل طرفه دا خبره تاسو ته کوم تجویز درته پیش کوم چې کم آیس پیروش دي یا کم د آیسو والا دي او هغه پولیس ونیسي نو منګه تاسو ټول دا پکار دی که هغه شوقدری دی که هغه لیمځی دی که هغه مومند دی که هغه هر څوک دی که هغه د چا پلار دی که د چا ورور دی که د چا زوی دی که د چا تربور دی چې د هغه ضمانت له تانې ته نه ځي یا د هغه ضمانت له عدالت ته نه ځي. او دویمه خبره دا ده چې هغه دپاره څوک تانې ته ورشي نو که هغه تانهدار له ورشي کیسچو له ورشي چې هغوی موږ ته دا خبره په ګوته کړي چې یاره دا پلانکي خان دا پلانکي نواب دا پلانکي مالک دا پلانکي سړی د دې آیسو د خرڅولو والا پسې راغلی دی داسې موږ څه وکړو. زما په سوچ دا د آیسو والا چې ګیر شي نو زما په شان د سړی ورشي چې 100 روپۍ ته والي 10 پولیس ته ورکړي او 90 جیب کې واچوي. د دې لپاره موږ ټول منډې وخو د دې لپاره یو عهد وکړئ یو وعده وکړئ چې څوک ګیر شو له نه به ورځئ. بل ورځ ما یو خوری ګیر شو آیس کې ما ته هغه تانهدار ته وویل چې زه د قادر حاجي خوری یم د سرو تانې والا ونیو ما ته هغه تانهدار رنګ وکړ ویل حاجي صاحب ستا خوری دی پلانکي نوم دی ګوره مال چې جیل ته ورسوه ویل بیا به رانه ته ګیله قصه نه کوې مال نه زه درځم نه بیا چا په خوله باندې پرېږدي چې جیل ته لاړ شي. ټول راپاسئ او یو عهد وکئ یو وعده موږ سره وکئ چې یاره د ځان له آیس نه که هغه بل یو کاري د غلط کاري په علاقه کې وشي زه به اواز نه شم اوچتولی زه به کمزور یم. خو زموږ په دې لیمځو کې زموږ په دې خاوره کې زموږ په دې علاقه کې زورور خلک شته دي موږ ورپسې شاته ولاړ یو. که هغه په هر ځای کې یو ناروا کار وشي لکه څنګه چې وختي نوررحمان استاد ویلي که په دې زموږ په دې لیمځو کې وشي او که هغه بار وشي او که هر ځای کې وشي چې د هغې لپاره موږ مخنیوی کوو. او دا کمیټۍ خبره ده کمیټي اوس جوړه کوي ښه صحیح کمیټي جوړه کوي او دا کمیټي دې د عهد وکړي په قرآن د لاس کې دي چې یاره موږ به دې کمیټي چې زموږ کومه ده دا به اصلاحي کمیټي دې کې که چاله کم اپروچ راشي یا چاله کومه خبره راشي په هغې پسې به نه ځو موږ به ټول په قرآن باندې لاس دا کمیټي کې دي چې یاره موږ به دې کې تجاوز نه کوو یا خبره پسې به نه ځو چې یاره سړی موږ له رامخکې شي یا ما دباو کړي یا بل دباو کړي او زه له کمیټۍ نه وروسته شم یا یو سړی ما له پیسو لالچ راکړي او زه له کمیټۍ نه وروسته شم په دې باندې به قرآن کوي ټول به قرآن باندې لاس ږدئ هغې نه بعد به د کمیټي زموږ کامیابېږي. چې کوم سړی کمیټي جوړوي او کمیټي جوړو نو په قرآن به لاس ږدو چې هغه به نه خپل پېژني نه به لالچ پېژني او نه به یېره پېژني په دې وجه به کمیټي جوړو په دې به قرآن کوو. بل دا سړی چې کوم دی چاته ګوته نه نیسو موږ ته به معلوم وي چاته به مرګرو ته به معلوم وي دا زموږ هلک چې کوم ځای کې مړ دی غلو پسې نه ګرځو او نه دغه پسې ګرځو دا لیسه موږ سره یو کار وشو داسې وه موږ سره یو کار وشو
او غلط سړی او غل راسه وکړو داسې وایه لکه ما هغه بل سړي ته جواب وکړو چې وروره د تا نه یې غواړم تاسو اوسېده او د تا نه یې غواړم اب ته مې ټیم ورکړه او ته بعد که د سړی رانه که والله چې ستا دا مازغه پې ولم داسې وایه لکه په درېیمه ورځ راته سړی میلاو شو سړی راله لاس نیولې راکه غوږ کېدی ډېرې خبرې نه کوو ګپ نه لګوو که نه موږ سپین ږیرې ولکان دي دا هلکان به منډې وایي موږ به ورپسې ولاړ یو خدمت به یې کوو دوا به ورته کوو تاوان به هم ورپسې کوو تاوان به هم ورپسې کوو دغه سړي ته به جواب کوو چې وروره همتا وجلی یم او ته راسه څه کې چا له ورځونو هلکه چا له ورځونو جواب به ورته کوو چې وروره تا مړ کړم او په څه شي دې وجلی یم دلته به راشي ما ته به صفوي کې که زمونږ پېغړه تسلي وکړه خبره خلاصه شوه کړم تسلي ونه کړه زما همدغه دښمن دی چې د چا په ضیا کې مړ دی او چا سې کار دی خوښ هم ده داسې دې نه بله خبره نشته تاوان به هم کوو په دښمني به هم کوو او قرآن به هم کوو چې د یو بل نه به تښتو نه السلام علیکم